بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل لا أبا له ولا غلامي له أي كل تركيب يكون فيه بعد اسم لا التي لنفي الجنس لام الإضافة وأجري على ذلك الاسم أحكام الإضافة. ذکر یو پیرویم ان شاء الله تاسو به پیرا صحیح کا نو وخت ورته مولوی سیم من اول بحث کې وجد د عبارت ذکر کړي وا بلکې صاحب د جامع ذکر کړي وا المنصوب بالالتي لنفي الجنس. دویم بحث کې تعریف د اسم کړي او دا غي اسم ته ویل کېږي چې مسند الیه وی بعد دخول لا لنفي الجنس. او دریم بحث کې به بیان د اعرابات کړي درې قسمو. کله چې اسم دلا نکره و یلی و نکره و مضاف شبه مضاف و نبه و منصوب وجوبا او کچری نکره بوا یلی بوا مفرد بوا مضاف شبه مضاف بنا و نبه با مبنی علی ما ینصب و دا سوا او کچری نکره نا معرفه و یا نکره و خو یلی نو یا دوار شرایط نو نبه با دو حکم و رفعم واجب او تکرار دلا سره د مطلق اسم نم واجب. سلورم نمبر کې به بیان د قواعد کړو. اوله قاعده ذکر کړي او چې په مثل لا حول ولا قوه الا بالله خمسه توجه دي. دویمه قاعده وکړه چې حمزه استفهام بلاین فی جنس باندې داخله شي عمل کې اثر نه کوي البته معنا یا د حقیقی استفهام جوړي یا د مجازی استفهام تمنی او عرض ته جوړي. دوا درېمه قاعده کله چې ناد د اسم دلا کم چې مبنی علی ما ینصب ده نات راشي او درې شرایط وی فکی. اول وی مفرد وی یلی وی نو معرب ویل شي مبنی ویل شي یو او معرب هم ویل شي مرفوع منصوبه. درې سلورمه قاعده ده کله چې معطوف نکره وي او بغیر د تکرار د لا نه وي نو معطوف منصوب هم ویلی شي معرب هم ویلی شي مبني نشي. لا ابا و ابنا و ابنن. پنځمه قاعده توجه کله چې د اسم د لا نه پس لام اضافت راشي هغه باندې احکام په اسم د لا باندې احکام د مضاف جاری کول جایز دي اگر چې مضاف نه دی پوه شولې پی ولی ځکه چې د مضاف سره مشابهت دی نو احکام د مضاف په جاری کوو چونکه حقیقت کې مضاف نه دی نو اکثر ویلی په خپل اصل باندې دی. اصل دا دی چې نکره ده یلی دا مفرد ده نو مبنی علی ما ینصب ویلی اصل دی. رستو تلام د اضافت راغله دی احکام د مضاف به جاری کیا او معرب وی منصوب هم ویل سیدی خدا کله کلام قلت سره دی. بدوم ربوی شولې د قصه خو مخکې تیر شوی وکنه اوس به عبارت وایو ته وګورئ او که اعتراض جواب جوړ کوم سیدا اعتراض تا ویلو کله چې اسم دلا نکره وی یلی وی مفرد وی مبنی بوی علامه ینصبو باندې زبا دروخم چې مبنی بنوی او د ټول شرایط به موجود وی لکه لا ابا له ولا غلامی له ابا او غلامی دواړه نکرم ده یلیم دا او مفردم دی یعنی مضاف شبه مضاف نه دی سره د دې نه مبنی علامه ینصبو نه دی دلته خو معرب دی او باریب سره بلکې نو نه اعرابي غرزیدلې دی مضاف په وجه. نو جواب دا دی څنګه چې تا ویل چې د سویل پکارو دغه شان ویل اصل دی او اکثر د سیدیم خود اضافت د مشابهت په وجه د مضاف د مشابهت په وجه به د اسم باندې د مضاف احکام هم جاری کولای شي دا جایز ده. نو د مضاف احکام څه دي ابا چې کله اب اسماء سته مکبره دي چې کله دا ضمیر ته مضاف وي او دا حالت نسبی نو به بدی کې الف وي رأيت اباهما ندلته ملي فرق د غیر او بجاری کو ځکه دلته منصوب بي ځکه چې کله اسم دلا مضاف نه به خو منصوب بي کنه هم دغه شان غلامین تسنیه ده تسنیه اضافه چې وشینون غرزي کې دلته موږ نون غرزولې دي مضاف
د مشابهت د وجنه د اسم هغه سره مشابه دی. پس کې مشابه دی وایي. وګورئ ومثل لا ابا له ولا غلام له ای کل ترکیب د دې ترکیب نه کم ترکیب مراد دی. هر هغه ترکیب ته مراد دی چې پس ته اسم دلانا کم چې لنا فی الجنس لا دا لام د اضافت راغلی او پاغه باندې په دغه اسم باندې احکام د اضافت جاری شوی. وګورئ کل ترکیب یکون فی چې وی پدې کې بعد اسم لا پس ته اسم دلانا التي غلا يدوم لنا فی الجنس تبارک چې دا سره غلی وي د دې نه بس څوک وي یکون وی لام د اضافت وی وجری علی ذلک الاسم او به جاری شوم په دغه اسم دلا باندې احکام الاضافت احکام د اضافت به جاری شي. الکه احکام د اضافت څه دي ویجی چې کله اسماء سته مکبره مضاف فی ضمیر تنوبه پکې الف فی بالت نسب کې دلته الف راوړو من اثبات الالف وصفه شولې نو فی نحو ابکی او حذف دنون په نحو من نحو غلامیننا ولم تسنیه چې کله مضاف شنون غرزی کنو یا جمع نو دغه شان ویل چې دی جایز دی یعنی احکام د مضاف به جاری کول جایز دی. نو وی ورپسې اگر چې اصل داوا چې لا ابوي زکه دا مبنی دی علامه ينسبو باندې لا غلامي نیوي نونم به ور سره اصل خدا دا یعنی ان الاصل فی مثل هذین الترکیبین اصل په دغه دواړو په مثل دغه دواړو ترکیبونو کې هغه دا و ان یقال چې ویلې شوی وي لا اب له ولا غلامین له نه الف په اب باندې او نه نون غرزیدلې وي د غلامین نه اوس پويږي. نو فیکون اسم لا فی ما مبنیا علی ما ينسب نو وی به اسم دلا بری دوړو مثالونه کې مبنی به وي علامه باغ حرکت او حرف باندې ينسب به کم معنی چې وتنسب ملاوي د په حالت د اعراب کې خجدا له سره څه کې دا څه واقع شوی دا خبر ده کنه لا ابا اسم له جاری مجرور متعلق ثابتون ثبت بوری خبر صحیح شو. والجار مع مجروره خبرا دا خبر دے لها دا لا دا پارا وقد جاء اصل خود سوا کنا خو کلا کلا غشان امراضی څنګه چې منګه ذکر کړه چې الف دیم ویونن دی غرزیدلې په دې دویم مثال کې وقد جاء او کلا کلی په قلت سره مثل لا ابا وقد جاء لك کلا کلا معنی مکوي وقد جاء او راضی قد چې په ماضی داخل شي به تقلیل معنی نه کنه خو چې په مضارع او یقینی راضی علی قلت خدا ر چې قلت سره راضی راضی ښا یقینی راضی خدا ر کله کله مثل لا ابا له ولا غلام له هغه دا چې بزیاده الالف کو په ابا کې الف ولګو په مثل ابا کې او اسقاط دنن کو په مثل غلامین کې کما فی حال الاضافه لکه کچره دا اب مضاف یا غلامین مضاف نه به بدا کار کېدل تاسو پیږئ ولدا سکو تشبیها له بالمضاف لمشارکته له فی اصل معناه مفهوم ادا ده صاحب د کافی کې عبارت راوړې وای د دې اب او د دې غلامی د دې مشابهت ده د مضاف سره په اصل معنی د مضاف کې اصل معنی د مضاف چې کله مضاف فی هغه اختصاص ده اختصاص معنی التم د دلتم ده التم لام فیده کوي غلام پټ وی دلتم لام فیده کوي لا ښکارا ده تاسو پوه شولې او ته وګورئ دو طریقو باندې علامه جمی د عبارت حل کړي دي. اوله طریقه تاسو ګورئ تشبیها د وجه د دین چې تشبیه ورکو من له د اسم له ضمیر اسم دلا تراجع شو د چا سره تشبیه ورکو بالمضاف د مضاف سره ورکو به د مضاف احکام جاری کو ولی د مضاف سره تشبیه ورکه لمشارکته زکا اسم دلا د شریک دی په دې دوړو مثالونو کې چې کوم اسم دی ابا او غلامین دا شریک دی له د مضاف سره پس کې اوسه شریک دی
په اصل معنی د مضاف کې چې کله مضاف وي نو اصل معنی د اضافت څوک وي اختصاص هغه کې اوس شریک دي نو تاسو به شولې له کې ضمیر اسم د لا تراجی شو مضاف نه حقیقی مضاف مراد شو مشارکته کې به اسم د لا تراجی شو له کې مضاف تراجی شو او فی اصل معنی هو کې به مضاف تراجی شو دا یو طریقه شو دې کې اوس وګورئ تشبیها لو د وجه د دینه چې موږ تشبیه ورکو له اې د اسم دلا په دې دواړو ترکیبینو کې مع انه ليس بمضاف سره د دینه چې مضاف نه دی چا سره تشبیه ورکو بالمضاف سره څنګه څه چل کوي به وي جی د هغه احکام به جاری کو کنه و اجراء او د دې وجنه چې موږ جاری کو هغه دا چې موږ جاری کو لاحکام د پاره د جاری کولو تشبیه ورکو د سره بارا د پاره د جاری کولو احکام د مضاف علیه بد باندې هغه څه دي یار احکام باثبات الالف الف بک ثابتو کنا وحذف النون او دیم مثال کې نون حذفو نو فیکون معربا بکار دا و چې مبني وي خو به موږ څه جوړو د مضاف د مشابهت په وجه معرب جوړو ټول به پیږي د خبرن پیږي موبایل کې خو نه راغلی نن خو دې غیر کا موبایل کې ګرځي را ګرځي ته خو خی کنه ما ته به دعا کړې د غاسمي مطلقاً څه ویلو ور کم زه دې موږ سره وګزاره کوي موږ دماغ لګ عاشقي خراب کړی دي ښا عاشقي ارڅ ګډوډ کړی او ناکام عاشق مکمل ناکام عاشق کم زه دې او شکر دې چې ناکام عاشق ما دغه اوس په الحال په خزا عاشق ما ده کامیاب عاشقي ده مفتی محسن یې ماغه کم زه دې لکه خدای خو دې غر کې غر شي خجي فيكونون شبه معرب وذلك التشبيه سوال دار تشبيه دي اسم د مضاف سره ولي ورکه نو جواب کوي وذلك التشبيه شدا انما هو دا لمشارکته د وجه دینه چې شریک دی ضمیر به اسم تراجی دی دو سره خلان دم ګور کنه لمشارکته د وجه دینه چې شریک دی اسم دلا حين يضاف کله چې اسم دلا مضاف وي هغه مشبہ به جوړ خو چې کله مضاف وي کومه ده بیلاله دي حين يضاف باظهار اللام به ورکه لمشارکته هغه دا چې منګه د وجه دینه چې شریک د اسم دلا حين يضاف کله چې اسم دلا مضاف وي او لام مرسره وی لکه دی مثال کې ابا له دلته مضاف دی لام مرسره دی منصوب دی لام مرسره دی بینه و بین ما یضاف الیه د اظهار د لام کو بینه و ما بین د دی اسم دلا کې اب او غلامین کې او ما بین داغه چا کې یضاف الیه چاته چې نسبت شوه دی چاغه هو ضمیر دی دواړو کې مخکې راځي د چا سره د دې مشارکت دی یار له د مضاف سره کنه مرجع مضاف شو فی اصل معنی او باصل معنی د مضاف کی اصل معنی د مضاف څه مطلب یعنی شکل عین مضاف فی کما معنی پکې وی کنه د اضافت والا هغه دل تم دا هغه کما معنی د اضافت والا اختصاص معنی دا په اصل معنی د مضاف کی کله من حيث هو مضاف ندی اسید نه چا مضاف وی یعنی الاضافه اصل معنی نه مراد زمونږه اضافت والا معنی ده نو هغه کې څه پرتوي جی ورپسې او ول اختصاص او دا اختصاص فلا ابا له کوم دی دا یو طریقې سره ضمیر راځي کړه بل تشبیها له کې ضمیر چې دی دا په مثل هذین الترکیبین تراجی دی مثل هذین الترکیبین تا او بالمضاف نه مراد هغه ترکیب دی چا کې چې اضافت حقیقی وی غلام زید او له کې ضمیر هغه ترکیب تراجی دی چا کې چې اضافت حقیقی وی غلام زید او فی اچھا یوم بریک وصلو لمشارکته کې ضمیر چره دا مثل هذین الترکیبین تراجی دی او فی اصل معنی هو کوم ضمیر چره هغه ترکیب تراجی دی کوم کې چې اضافت حقیقی وی پوه شولې به او تاسو ګورئ او المعنى ان مثل لا ابا له ولا غلامي له دا دوړ ترکیبونه
جائز دی تشبیحا د وجه دینه چې موږ تشبیه ورکو له کی مرجع وخیا ال مثل هذین الترکیبین تا مفهوم د دواړو یو د حق ضمیر منګه مخکې څنګه راځي کړي وو وصل څنګه راځي کو حيث لا اضافه فيه سره د دینه اضافه تم پکې نشته ده د چا سره مشابه جوړه بالمضاف هلکه مضاف نه څوک مراد دی ما څه ویل ای به ترکیب هغه ترکیب مراد دی یشتملو چې هغه مشتمل وي په اضافت باندې لمشارکته کې ضمیر چاته راځي دی لمشارکته مثل هذین الترکیبین تراجی دی کنه ځکه په مثل دغه دوه ترکیبونو مشابهت دی مشارکت دی له د چا سره ای لما دغه ترکیب سره یشتمل چې هغه مشتمل له په اضافت باندې هغه سره مشارکت دی کنه پس کی مشارکت دی فی اصل معنی او په اصل د معنی د هغه ترکیب کی چې کوم کی اضافت حقیقی دی ای معنی ما فی اصل معنی ای معنی ما په اصل د معنی د هغه ترکیب کی چې مشتمل علی الاضافت حقیقی باندې چې هغه اختصاص دی البته دوړو اختصاص کې فرق دی الته اختصاص د جملې خبریه دی او دلته اختصاص د کلام غیر مفید دی او دا وضع د بار د اختصاص ته نه دی اختصاص اولاد د غیغه دسی نه دی نه نفس اختصاص کې برابر دی دا نه چې دواړه دی یو شان هم وي تشبیه د بار نه د ضروری چې مشابه دی مشبہ دی د مشبہ به په شان مکمل وي نه نفس هغه وصف کې ملګری دا پورا ده الا ان بين الاختصاصين تفاوت دي فإن الاختصاص المفهوم ذکر اختصاص شکم فهم کیږي من الترکیب الاضافینا اتم دے مما داغا اختصاص نه يفهم من غیره کم چې ترکیب اضافی نه غیر نه فهم کیږي ومن ثم تاسو دې پورې پوه شولې لګ برو ګوري مولسم غیر مضاف باندې احکام د مضاف جاری کول جایز ال چې غیر مضاف مشابهت د مضاف سره اختصاص په معنی کې نو چې کله د غیر مضاف مشابهت د مضاف سره نو اختصاص په معنی کې نو به بغیر مضاف باندې احکام د مضاف نشو جاری کولای یو پیر به ویما دې در بارزان یې غول کړي د کافر بچي وګورئ غیر مضاف چې کله مشابه وي د مضاف سره اختصاص په معنی کې د مضاف احکام به جاری کولای شو خو چې کله غیر مضاف د مضاف سره مشابه نه د اختصاص په معنی کې نه به بنوي جایز چې احکام د مضاف به جاری کو په دې پوه شولې لکه دې ترکیب کې لا ابا فیها لام شتا دلته وس لا ابا فیها د لا ابا هو سره مشابه نه ده لکه څنګه چې لا ابا له د لا ابا هو سره مشابه هو پیږي کنه به ووري لا ابا له دا مشابه هو د لا ابا هو مضاف سره اضافت دي شوی دغه شان لا ابا فيها لا ابا ها سره نه دی مشابه ها وایا ولنه دی جی وځکه لا ابا له کلام اختصاصو نو څنګه چې لا ابا زیدن لا ابا زیدن اب خاص زید پوری لا ابا له یعنی لزیدن کی هم اب خاص زید پوری یو کلام سپازی کر دے بلکہ نہ دے پوی نہ شولے پی سنگ چی لا ابا ہو یعنی زید جوڑ کئی لا ابا زیدن کی اب مضاف خاص شی مضاف الیہ پوری دغشان لا ابا له کی چلام موجود وی او هو نہ مطلب زید لا ابا لزید دلتم اب زید پورې خاص ته او دا منکم ترکیب ته وسرا غټ شو لا ابا فيها دلته مولوی صاحب دغه معنی نه موجوده رسی به اختصاص ولا معنی پکې نشته چې نشته هم دغه بواجه خو من احکام د مضاف به جاری کول نو نه به جاری کو الف هم نشو ور کوله نون همتی نشو ورزوله او ته وګورئ ومن ثم لأجل أن جواز مثل هذين التركيبين د دې د وجه چې جایزو په مثل دغه دوه ترکیبینو کې لا ابا له ولا غلامي له یدي
سوجن جائز انما هو بتشبيه غیر المضاف بالمضاف في معنى الاختصاص. هغه د دې د وجنه چې تشبیه د غیر مضاف او د مضاف سره پس کې په معنی د اختصاص کې دغه معنی د ترکیب کې نه د موجوده نه دی جایز. لم يجوز نه دی جایز ترکیب ولا ابا فيها اي في الدار. وجه سره ولې نه دی جایز جی لعدم الاختصاص. تاسو نور بوئیږئ کنه ځکه اختصاص کله فهم کیږي لا ابا له کې چې اب خاص دی له د مجرور د مرجع سره زید سره خاصو ټیکو کنه او لا ابا فيها کې د فيها د مجرور سره دی اب خاص وي دا نه دی خاص د سیمانه صحیح کیږي لا ابا فيها د سی وای اباها د کور پلار د صحیح کیږي یعنی پلار د کور سره خاص ته حالانکه زید پلار زید سره خاصو وګورئ لعدم الاختصاص فإن الاختصاص ذکر اختصاص کم چې فهم کېدلو من اضافه الاب الى شيء کلا چې د اب اضافت شی ته وشي مثلا زید ته دا ولی خاصو ځکه هغه پلارو کنه ور پورې خاصو او د کور د پاره خو پلار نه جوړیږي نو خاص بچ شي په بار پوله پلن پال پروتو هغه لو برا وګورئ من اضافه الاب الى شيء انما هو دا کلی بابوته هغه دا چې دا اب شي له د غشي د پاره نو خاص بمي او دغه اختصاص شریعه د الاختصاص غیر ثابت دا ثابت نه لري للاب د اب د پاره کله چې مونږه نسبت دوکو دارته اختصاص نشته نو فلا تصح اضافته چې لا فی پکې راوړل لا ابا فيها دې کې به اختصاص څه پیدا شي مړه کین اضافت ورته وکي اختصاص نه صحیح کیږي لا ابا فيها خلا پرې د کده سی وی لا اباها التم نه صحیح کیږي نڅوک چې اصل له هغه کې اختصاص نشته نه دی صحیح د سره صحیح کیږي نه بل به څور قیاس کی علم ده کنه ما ثبت على خلاف القياس ده هو بقياس وغيره عليه لا يقاس كما ده فلا تصح اضافته الى الدار ور اضافت د اب دار ته نه دی صحیح ولې نه صحیح اختصاص پکې نشته نو چې د اضافت نه ټیک نو بل به څنګه اور سره مشابه جوړ کو احکام به جاری کو نو فكيف يشبه څنګه مشابه جوړ شي ترکیب دلا ابا فيها بترکیب داغ ترکیب سره چاغي کی یضاف مضاف فيه باغي کی اب چاته مضاف دار تا او بيدا وجه ويو لمشاركته چلا ابا فيها مشارک دی له دلا اباها سره في اصل معنا ودا به موږ څنګه وایو ني شویله رسي بي وليس اي مثل هذين التركيبين بمضاف الاكبر وګورئ لا ابا له ولا غلامي له دې کې ابا په مثل د مضاف دی غلامي په مثل د مضاف دی عین مضاف نه دی رسي بي ولي جي عین مضاف ولي نه دی وای ځکه چې کومه مقصودی معنی ده او کومه معنی فهم کیږي د لا ابا له ولا غلامي له ترکیب نه دغه معنی دغه مقصودی معنی به نه فهم کیږي کای اضافت وکړو هغه معنی فوت کیږي نو خو نه درنه کو عین مضاف نشي جوړېدلې ولی نشي ویجی کومه مقصودی معنی دغه فوت کیږي مخکې ځو کنه څنګه فوت کیږي وایو ښا او ته وګورئ ځکه مقصودی معنی دا خو مې بیان نکړله مقصودی معنی دا چې موږ ثابت کو د جنس اب نفي مقصودی معنی څه ده چې موږ ثابت کو د جنس اب نفي ثابت کو لا ابا د چانه نفي ثابت کو د له د ضمیر د مجرور د له د ضمیر مجرور د مرجینا یعنی د زید نه خو درنه کو چې موږ نفي د جنس اب وکول اول مثال کې او موږ نفي د جنس غلامین وکو په دویم مثال کې د چانه وکو د له ضمیر مجرور د مرجینا دا څه ده کنه ور سره بل ټکی وایا او استقلالا معنا خبر تم محتاج نشي بل چاته محتاج نشي
دا معنا چې دا کنه که مضاف به جوړ کو نه جوړیږي به ووري دا نه وی دا کنه مقصودی معنا دا ده چې جنس اب د دې نفي ثابت کو او د جنس غلامینو نفي ثابت کو د له د ضمیر مجرور د مرجینا استقلالا معنا خپل خبر د ضرورت نه او که مضاف جوړه بل خبر ته ول ضرورت راځي نو شان کار بهونه شي به وګوره ول دا ترکیبونه مضاف نه دي حقیقت کې لفساد المعنى ځکه معنا بفاسد شي کما معنا المراد چې کما مراد معنا دا کما معنا المفاد چې کما فائدہ شوی دا به ما دي دوړو ترکیبونه نه صفت بعد صفت ده على تقدیر الاضافه په تقدیر اضافت سره بدغه معنا کې فساد پیدا شي پوهیږي به او هو وسغه معنا کومه ده کوم چې فهم شوی د دوړو ترکیبونو نه هغه دا نفي وهو نفي ثبوت جنس الاب دا مې ویلو کنه چې نفي راشي نفي ثابت شي د جنس اب یا نفي ثابت شي د جنس غلامینو د چانه نفي ثابت شي لمرجع الضمير المجرور د ضمیر مجرور د مرجعنا او څنګه ثابت شي بالاستقلال څه معنا خبر ته به ضرورت من غیر احتیاج الى تقدیر خبرین چې احتیاج نه وي به تقدیر د خبر ته او چې مضاف یکونو دا معنا فاسدیږي په دو وجو نه فاسدیږي راځه ورلا وهذا المعنى يفسد على تقدير الاضافه او دا معنا فاسدیږي په تقدیر اضافت معنی من وجهين دو وجنا اما اولا هرچی اول وجدا واورا فلان معنى هذين التركيبين على تقدير الاضافه لا اباه ولا غلاميه وهذا لا يتم الا بتقدير خبر بروګوري کې اضافت یو کو څنګه بوایو لا اباه دا خو سم شو د لا د بار خبر شته نوز به منغو التمخ کې ویلو ما نفي بد جنس اب کو د مرجینا خبر ته به احتیاج نه وي استقلالا به دلته خبر ته احتیاج دي لا غلاميه مضافم کو نبي د جنس غلام مشو منو منغه د مرجینا مشو منو منغه هم خو استقلالا ویلو دلته استقلالا دي خبر ته به احتیاج نه دي سم ویلو دلته خبر ته احتیاج دي خبر نشته لا اباه اسم شو خبر نشته لا غلامه اسم شو خبر نشته پوه شوي بي فلان معنى هذين التركيبين على تقدير الاضافه اغدا لا اباه ولا غلاميه وهذا لا يتم الا بتقدير خبر دا خونه تم کیږي مگر ال چې من خبر رو باسو الا اباه موجود ولا غلاميه موجودان خلم دې کنم دې دویم وجه د نقصان واوري زمنګ مقصد دا دی چې د زید اب د سره شته دینا لا ابا اب اشتنا ولا غلامي له دو غلامان د سره شته دینا او کوم اضافت کو لا اباه موجود لا غلامين موجود وایو توجه جی نبيبا د جنس اب نفي ونشي بيبا د متعين اب او د متعين غلامان نفي د وجود وشي چې موجود دلته نه دي ایبا حالانکه مخصوص مقصد چې د سره شته دی نه پوه نه شي به وای چې دلته موجود نه دي بس وګورئ واما ثانيا فلان المراد مراد څوک دی نفي ثبوت جنس الاب او الغلامين جنس اب جنس غلامين له د زید نه مثلا نه نفي د وجودي چې شته خو موجود نه دي دا سیمنګ نه وایو ان به المعلوم د معلوم اب نفي د معلوم اب د وجود نفي دا زموږ مقصود نه بلکې اب د سره شته دی نه د سنه چې اب معلوم دی خو موجود نه دی او نه کومه او نه د غلامینو معلومینو د وجود نفي دغه نه د مراد تاسو به شولې مخکې راځي جی ګل د کدو ګل له خلاف له سبوي وي عین مضاف هم جوړول شي وای دا ترکیب اچھا جی لاکشان صبر من ویلو دا ترکیب مضاف نه دی دا د مضاف سره مشابه دی د سیوا کنه او جمهور نحوین امام سبوی خلیل جمهور نحات رائے دا چنا حقیقی مضاف دی مړه هلکه د لام سره څه کې حقیقی مضاف کلام وی مضاف مضاف الیه ترمنځ دلته غشتا
مړوي دا غلامي تقديري دی خو تاکید د پر را ظاهر شوی دی کني دا حقيقي مضاف دی او صاحب د کافی څه ویلو حقيقي مضاف نه دی نو هغه د جمهور مخالف او صاحب د کافی او ته وګورئ خلاف ثابت دی امام سبوی ته الکه صاحب د کافی صرف سبوی ذکر کړل نه جمهور نحوینو دا رائے ده مړوي دا دو جواب کوي صاحب علامه جامی دو جواب کوي یو دا چې سیبوی مشر دی نو بس تابه کې عمده دی ذکر کو خبره ختمه دویم دا دلته صرف خلاف ثابت دی هغه دا نه چې څوک مخالفین دی هغه د تشماري هغه د څه صورت دی وګورئ خلاف ثابت دی سیبوی لراغه عین مضاف غنی مشابه نه او خلیل لرا او جمهور نهات لرا وانما خص صاحب د کافی خاص کو سیبوی بهذا الخلاف باندې لانه العمدة فيما بينهم زكا عمده ده پما بین د نحوینو کې یو جواب دویم ولأن المقصود دلته بیان د خلاف نتعین د مخالفینو چې هغه درته وشماري بهر حال فمذهب سبوی والخلیل او د جمهور نهات داده چن مثل هذا الترکیب چې ده مضاف حقیقتا د حقیقت کې مضاف د مشابه نه ده به اعتبار المعنى نو لام سره څه کې اعتراض وکړو کنه نو ما تاسو ته جواب هم کړو چې هغه وی د لام هماغه تقديري لام دی خود تاکید د بار ظاهر شوه و اقحام اللام او راوړل د لام چې دی بین المضاف والمضاف الیه تاکید دا تاکید دی للام المقدره د بارا وحكم المصنف حالن کې مصنف د کافی حکم لګولو به فسادی کچری مضاف کو فاسد دی وختي ویل کنه مونږ ول دا ترکیب چره دا دواړه دا مضاف نه دي مشابه مضاف دي کین مضاف کو به معنا فاسد ده او دو وجه د فساد هم ذکر کړلې او خلیل او سبوی او جمهور نهات وی چې نه جایز ده کوم ده لما عرفت دا به جندلیو پنځه قواعد بیان شو اخیری قاعده رقیصه به ختمیږي ما تبلغ وکي دی الکا ويحذف كثيرا في مثل لا عليك الا باس عليك کله کله توجه کله کله نه اکثر ل اسم د لام حذفيږي عام طور باندې اخیره کې خېلې می د حذف بیانې کنه دلته مخیره کې د حذف بیان کوي تاسو دا اسم د لا چی نه کنه اکثر ل حذفيږي خو یو شرط دی ورلا شرط ولدار چې خبري ذکر وکا خبر موجود وي ځکه که خبرم نه نو به خو په حذف باندې د سره قرینه نه موجوده به په مسند مسلې کې څوک شته دی نه به ووري مليسب اسم دلا اکثر الحذفيږي دو شرایط دی ورلا یو دا چې قرینه به موجوده د منه ویلې دویم دا خبر به موجود وي دلته لا عليك کې دواړه شته قرینه مشته خبر مشته قرینه خبر څوک دی عليك جاری مجرور متعلق دا ټول خبر دی کنه او قرینه څه لويږي حرب نه داخليږي او دلته لا پالا داخل شي معلومیږي څوک به کې حذف دی هما غیسم دی کنه نو پوه شئ به وګورئ نفس مسله یاد شولا اسم دلا حذفي اکثر چې څو شرایط وي دوا ويحذف حذفي مرجع بیان اسم دلا یادوما حذفا كثيرا اشاره کوي كثيرا صفت د موصوف محذوف ده فی مثل لا بمثل ترکیب کې ترکیب نه هغه ترکیب مراد ده چې ال خبر د لا موجود وي اسمي حذف یو قرینه موجوده وي لا عليك الا باس عليك نو باس حذف د اسم ده ولا يحذف اسم د لا نه حذفيږي الا مع وجود الخبر مگر ال چې خبر موجود وي وجه سره مليسب ځکه خبرم نو موجود به خو به مسند مسلې دواړه حذف شي ته ټوله جمله به خراب کړله لالا يكون احجافا دې ربره شي نقصان را نشي نو مسند ذکر یو نو مسند الیه دیو جن خبر به ذکر کو اعتراض لا کزیدن کی وګوره لکه دلته نو خبر موجود دی دلته خو خبر نه دی موجود او حذف د اسم د لار غلې وسکه تا خو په دې شرط باندې با حذفي کې اسم د لا چې خبر موجود دلته خو نشتا لا کزیدن کې خبر نشتا او اسم د لا حذف دی په سوال پوه شولې جواب دار مولوی صاحب دا کاب چې تاسو تخکاری د کې دوه احتمال دي یا خدا کاب مصری دی
مثلو بمانا اسمی دے اسمی پمانا دے مثلو دے یو دا کاف یا کم کاف دے اسمی پمانا دا مثلو دے او بے کزیدن کی مثل زیدن مانا شوا نو یا خدا اسم دے خبر حذف دے او یا دا خبر دے اسم حذف دے دوڑا سی کی او دویم دا کاف چې تاسو تخکاری دا کاف حرفی دے نو بدی وقت کې کزیدن خبر دے او د دې اسم چې دی هغه حذف دے وګورئ کم دے دے وقولهم لا كزيد ان جعلنا الكاف اسما کچری من کاف وګرځو اسم بمانه د مثلو نو جاز به جائز ده یکونا ششی دی کزیدن څه دی شي دا اسم دی شي او خبر دی محذوف شي دسی بشي الا مثل کمره دغه کنه الا مثل له كزيد الا مثل له موجود سيشو خبر محذوف شو او جائز ده یکونا خبرن چې دا کزیدن خبر وی اسم دی محذوف فی الا احد مثل زید کزید مثل زید و ان جعلنا وکچری منغو ګرځو دا حرف دا کاف حرف وګرځو نبی به ما تسویل څوک محذوف اسم فالاسم محذوف الا احد محذوف دی کزید خبر ما ولا پوه شولې به